عموما د جمعې په شپه باندې یا د جمعې په ورځ باندې چې څوک وفات شي نو ټول خلک پیدا سره جنت دی په دغه د کومه عذاب نه اورېدلې دی وای او به اورېدلې نه ګران په رمضان مبارک کې چې څوک وفات شو نو په دغه باندې د خبر عذاب نه دلته یو څه سوال مې دی هغه ټول د خلکو د ضروري دا وره دا اکثر تاسو د پوښتنه کوئ د یو نه بل نه یو کوی زه په اسانه الفاظ وګورم اول نمبر یو سړی وفات شو دا مسلمان دی ٹھیک شو د جمعې شپه ده یا د جمعې ورځ ده باقاعده د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث دي چې دا په دې سړي باندې عذاب نه وي دا بالکل ټیک خبره ده کوم سړی د جمعې په شپه زیارت ورسې کوي هغه په ماسوره وفات شو یا په ماښام وفات شو مازدیګر وفات د مازدیګر نور جنوبي کنه کوم وخت چې د مازدیګر روز په دالي د دې نه بعد شپه شروع کیږي نو په دې دوران کې چې څوک وفات شو نو دا سړی په دې باندې د قبر عذاب نه وي که د جمعې په ورځ وفات شو یعنې د ماښام اذان نه مخکې نو په دې سړي په د قبر عذاب نه وي باقاعده حدیثونه ثابت دا یو مسله حل شو اوس بله مسله ده دویمه مسله دا ده چې یو سړی دا وایي چې یاره ګناهګار دی لکه ته یې نه چې یاره دا سړی ښه لوفر دی او دا کوي او الله رب العزت ولا د جمعې شپه د جمعې ورځ یې ورکړه نو آیا دې هم الله د دغه هم عذاب نه نو بھائی دا زموږ سره تک نظری ده الله رب العزت چې د جمعې د ورځ ورکړه کنه یا د جمعې د شپې ولا ورکړه نو دا ولا اصل ورکول دا ای سعادت بزوبه بازو نیز د زموږ په طاقت نه راځي نه کړی دا ولا الله ورکړي دا نو لہذا د دغه لپاره هم دا چې دغه عذاب نه وي دریم نمبر سوال دا دی چې آیا صرف په دغه ټیم کې بني کنه آینده لپاره بیا سره عذاب دی استاد سوال دی یعنی صرف په دغه ټیم باندې یعنی جمعې ورځ ده نو آیا صرف د جمعې په ورځ به نه کنه ټول به نه نو اوس دلته هم پوینټ باندې ادا دی نو به بعضو علما په دې باندې دي چې صرف د جمعې په ورځ باندې په باندې عذاب نه دا په شان څو پروژې ته وفات شوی دي نو صرف د روزې په میاشت کې بیا عذاب نه نور بیا یې من ګناهګار دی کنه نو بیا نور یې لیکن جمهور علما په دې باندې چې بای په دې باندې چې د ورځ میلاو شو یو د رمضان مبارک میلاو شو نو بس الله رب العزت د دې ورځې او د دې میاشتې دومره خاطر کوي چې په دې باندې مکمل عذاب ختموي نو اوس اخرنی سوال باندې شو یو سړی غیر مسلم دی دا اوس دی کنه یو پوینټ دی ځین کې راځي چې یو سړی غیر مسلم دی او هغه د جمعې په ورځ وفات شو یا د جمعې په شپه وفات شو او یا په رمضان کې وفات شو استاد سوال دا د دې جواب دا دی چې بای الله رب العزت وا دغه سړی دا کافر ولې نه دی غیر مسلم ولې نه دی او د دې ورځې په خاطر باندې به د دې ټیم باندې ول عذاب الله نه ورکړي دې چې په ورځو په باسي کافر دی غیر مسلم عیسائی دی يهودي دی مشرک دی او شپرست دی هر څه شیعه دی دې وفات شو قادیانی دی چې دې کله وفات شو د دې جمعې په ورځ باندې د دې ورځې خاطر باندې الله رب العزت دا کوي چې د دې جمعې په ورځ باندې یعنی د مازیګر د اذان د ماښام د اذان پورې به د عذاب نه وي او چې څنګه د ماښام اذان وشو نو به د باندې عذاب شروع کیږي د دې ګورو الله رب العزت د خاطر کوي د پشان کده پر وجه کې مړلې نو په وجه کې د جهنم دروازې بند دي څنګه چې د اختر موضوع وشو یعنی روزه ماته شو نو بس په دې باندې عذاب شروع شي په دې باندې شکر واسو چې الله رب العزت موږ ته د اسلام دولت را نصیب کړي په دې الله تعالی شکر واسو یا الله ستاسو کروڑ ما شکر دی چې تاسو ته د کلمه را نصیب کړی مسلمان پیدا کړی الله دې موږ ته توفیق ورکړي تاسو څه سوالونه جوابونه باقاعده لیکي کړه کوي دلته جمعه کې طالبان یو له ورکوي چې هغه د سره سوال دي چې به ورته ته بیا حل ان شاء الله حل کوو چې الله دې موږ ته توفیق ورکړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.